الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة التسبيح منزده او صلاة التسبيح پیغمبر علیہ السلام خپل تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا طریقہ خولے وا او پا دیف منز باندے زاڑا گناہونم معاف کیگی نویم معاف کیگی پٹم معاف کیگی اخکارم معاف کیگی وارم پہ معاف کیگی و غٹم پہ معاف کیگی مخ کے رستو لوے وارو قصدن سہون لس قسم گناہونا پدے باندے اللہ معاف کئی پدے صلاة تسبیح باندے او بیا پیغمبر علیہ السلام ترتویل ویدا منز ارروز کوا صلاة تسبیح ارروز کوا کہ ارروز نوی نو ہفتہ کی یورز اوکا کہ ہفتہ کی نی نو میاش کی یوزل اوکا کہ میاش کی نی نو کال کی یوزل اوکا او کہ کال کی منی نو پٹول عمر کی خوی یوزل اوکا نو صلاة تسبیح عمر کی یوزل کول پکار دی کم از کم اس دا دے طریقہ دارا چھ سالور رکاتا نفل نیت اتڑا او سبحانک اللہم ولا الہ غیرک پورے اوایا نو پینزل لسکرت اوایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو غمروے او کو پسے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وینو ہم بہتر دا نو پینزل لسکرت دا تسبیح اوایا نو بیا اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدو ورپسے کم صورت چھ دے خوخی غوایا تعین نشتا چھ فلانی صورت ہوئے چھ کم دے خوخی نو الحمدو او صورت وپسے لسکرت تسبیح اوایا بیا رکو للارشا پا رکو کے سبحان ربی العظیم اوایا او داغین رستو لسکرت سبحان اللہ والحمدللہ تسبیح اوایا رکو کی او دا رکو نا پس سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد نو بیا لسکرت اوایا نو بیا رنبنے سجدے للارشا نو سجدے کے سبحان ربی الاعلا نا پس لسکرت اوایا نو دا سجدے نا پورتا شکینا نو لسکرت اوایا نو پا دویم سجدے کے بیا لسکرت اوایا دا 75 شو پینزا اویا کرتے پا یو رکات کی اوشو نو بیا دویم رکات کے مدقہ سے 75 دریم کے سلورم کے نو پا سلور رکاتا کے 300 کرتے دا اویلی شو کہ اوزے کے خطا شوی دا نپاتی شو نور پسے بل رکن کے نلسو پزیشن ہوایا
او 300 پورا کا. نو دا صلات تسبیح یو بهترین منځ دی. صلات تسبیح دا غټ منځ دی او دې کې ورکوټ صلات تسبیح کمزوري خلکو د پاره اومشتا چې دا ډېر ودرېدي نشي او ډېر سبقونه نشي ویلی. نو داسې بنده لپاره صلات تسبیح صغرا ورکوټ صلات تسبیح هغه دا چې ساده 2 رکعته نفل وکړه 2 کې 4 کې او په دې کې 10 کرته سبحان الله 10 کرته الحمدلله او 10 کرته الله اکبر. دا آسان دی. زم پکې تعین نه دی کړی چې کوم ځای کې په مانځه کې خو زه التحیاتو کې ووایه عبده ورسوله پورې دی ووایې نو دغه ځای کې 10 کرته سبحان الله الحمدلله الله اکبر 10 کرته ووایه. دا هم صلات تسبیح دی او چې کومه دعا پې کې نو هغه دعا به دې قبلیږي. حاجتونه پکې د الله نه به وغواړې د مانځه نه پسه. د الله په مخلوق کې مؤمنان بندیان د الله پاک خوښ دي او د ټول مخلوق نه زیات قدر عزت مؤمنانو ته الله پاک ورکړی دی او الله غواړي چې دا مؤمنان څومره نږدې دي نو نور دې هم الله ته نږدې شي او دا بنده ډېر نزدېکت الله ته په مانځه باندې دی. نو مونځ یو اهم عبادت دی. دا 5 وخته فرض مونځ دا الله پاک براه راست پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دی. دا نور حکمونه زکات او روژه وغیره دا د جبرائیل علیه السلام په واسطه حکمونه راغلی دي او 5 وخته فرض مونځ بغیر د جبرائیل علیه السلام د واسطې نه براه راست الله ورکړی دی. او مونځونه مسلمانان 5 کوي خو ثواب به د 50 مونځونو الله ورکوي. هر بنده 5 مونځونه کوي او هر مونځ یو په 10 حسابېږي نو د 50 مونځونو ثواب ورکوي. نو دا 5 مونځونه دا په هر مسلمان باندې فرض دي. د فرض نه علاوه روزانه 12 رکعاته سنت مؤکد دم ورسره دي. د سهار د فرض مانځه نه مخکې 2 رکعاته د ماسپښین نه مخکې 4 ماسپښین نه وروسته 2 ماښام نه وروسته 2 ماسخوتن فرضو نه وروسته 2 دا 12 رکعات سنت مؤکد دی. سنت دی خو تاکید پکې راغلی چې خامخا به دا کې پرېږدی به نه. په دې 12 کې د سهار دا 2 رکعاته ډېر مؤکد دي. نور منځونه چې جمع ولاړې نو سنت به نه کې که ماسپښین جمع ولاړه سنت به نه کې که تا نه مخکې پاتې شوي خو د سهار جمع ولاړه ده نو دا 2 رکعاته سنت کړي نی نو جمع سره یو ځای صفونو سره یو ځای ودرېږه ما لرې ودرېږه او که رکعات لاندې کولی شي یا قاعده لاندې کولی شي نو 2 رکعاته سنت د سهار وکړه او که قیدم نشه لاندې کولی نو بیا سنت پرېږده او فرض جمع را لاندې کا. نور خطونه وروسته بیا دغه سنت که کې نو وکړه. نو دا د سهار سنت ډېر مؤکد دي. د دې 12 نه علاوه نور نفل منځونه دا نفل چې دی دا هم سنت دی خو دې ته سنت زواید وایي زیاتی سنت
نفل دی سنت زوائدم وتوي سنت غیر مؤکدم وتوي د سحر چې نور سیره اوي مکروه ټیم شروع شو هیڅ قسم منځ به نه کې د نور د ککوړې ته چې ګورې ورته کتی شې نو منځ به نه کې او چې کله د دې دا رڼاګانې لږې تیزې شي او بیا ورته ګورې کتی نه شي سترګې برېښي نور صفا شو د نور د خطو 20 منټه یا کم زیات نور زیات ټیم تیر شو اوس شعاع دومره تیزه ده چې کتی نه شي اوس د اشراق د مانځه ټیم شروع شو نو شروع یې د نور د صفا کېدو نه ده او د اشراق ټیم ختمېدل کله دي نو د سهار نه ماښام پورې د ګینټو په حساب روز په 4 تقسیم کا نو ړومبنې 1/4 چې ختمیږي نو د اشراق ټیم ختمیږي ورپسې دویم 1/4 شروع کېږي د چاشت د مانځه ټیم شروع شو نو بهتره دا ده چې د سحر فرض منځ کم ځای کې دی وکړم په هغه ځای باندې ناست یا د اشراق پورې چې نور ښه صفا شو نو بیا 2 رکاته یا 4 رکاته وکړه نو د عمرې او د حج کامل ثواب وشو او 3 ځله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تامتن 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 پورا حج او عمره دی وشو نو بهتره طریقه دا ده چې د سحر مونځ د کوم ځای کړم په هغه ځای ناست اوسه خو زما دا دومره وخت به ذکر فکر تلاوت کې تیر کې بیا به 2 رکعاته نفل وکړي او که فرض کا په جماعت کې فرض مونځ د کوم ځای کړی دی نو ځای دې بدل که بل اړخ ته لاړې او د اشراق ټیمه پورې ذکر فکر کې مشغول وي او بیا د اشراق وکړه بیا د حج او عمره وشوله کامله دا 2 نمبر شو او 3 که یو بنده داسې دی کور کې ضرورت دی د بازاره څه راوړل غواړي د چای ډوډۍ انتظام کول دي نو سړی که ناوخته پورې سارېږي نو بیا نور د وړو زګو انتظام هم ګراني نو چې سحر فرض مونځ شي او دا سړی کور ته لاړ شي او د بازار سودا وغیره وکړي پیروړي بازارې ډوډۍ راوړي وغیره او دغه سوداګانې برابر کړلې او بیا د اشراق ټیم شو اشراق یې وکړو دلم دغه ثواب دی خو دا 3 نمبر دی نو دا 3 خبرې شولې حج عمره کامله کېږي خو داسې دی لکه یو فرسټ راغی او بل سیکنډ راغی او بل پکې تړ شو بیا دې نه پس چې 1/4 ړومبنې ختم شو او دویم 1/4 ټیم شروع شو نو د چاشت د مانځه ټیم شو 9:30 بجې خوشه شروع شده نو دغه وخت کې 2 4 6 8 12 څونه چې کولی شي وکړه نو د دې ثواب دومره دی لکه لیلة القدر کې چې کوم عبادت دی وکړو ثواب دی وکړو نو دا د لیلة القدر برابر دی نو لیلة القدر خو په کال کې یو ځل یو شپه راځي او په رمضان کې راځي خو که یو مؤمن اخلاص کوي نو دله الله روزانه د لیلة القدر ثواب ورکوي د چاشت مونځ د لیلة القدر برابر دی بیا ورپسې د ماسپښین ټیم داخل شو زوال وشو نو اوس 4 رکعاته نفل که کې نو دام بهتره ده
د اسمانونو دروازې کلو شو د بنده اعمال برخیږي ړومبې به ستا 4 رکاته نفل وخیږي بره به ستا نفل اول لاړ شي نو د زوال نه پس 4 رکاته نفل مونځ سنت زواید دي او بیا د مازیګر د فرض مانځه نه مخکې مازیګر فرض مانځه نه مخکې 4 رکاته وکړه که 2 کې نو 2 روایاتو کې شته او 4 پکې هم شته او دا مونځ چې څوک کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته دعا کوي او د پیغمبر علیه السلام دعا خامخا قبلیږي رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر الله دې رحم وکړي په هغې بنده باندې چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکاته نفل وکړل نو دې نفلو کې د پیغمبر علیه السلام دعا کې رالی الله دې در باندې رحم وکړي نو الله در باندې رحم کوي او چې ماښام ټیم داخل شو نو اول فرض وپسې 2 رکاته سنت دې نه پس بیا نفل مونځ دی مخکې نه اول فرض وپسې 2 رکاته سنت د ماښام نو دې نه پس 6 رکاته نفل دیته اوابین وی او د 12 کالو د عبادت ثواب په الله ورکوي چې ماښام 6 رکاته چا وکړله 2 رکاته خو هر څوک کوي خو که چا 6 وکړه نو دا اوابین دي او د 12 کالو د عبادت ثواب پې کېږي نو دا 2 رکاته عام طور هر څوک کوي خو که څوک ډېر هم ناراسته وي نو زه یو 2 دې ورسره نورو کې چې 6 نشي کولی نو 4 رکاته دې وکړي دې 4 سره به وله 2 هغه سنت هم جمع کړو نو 6 به ورته ووایي زه دم 6 وکړله نو د ده به هم د 12 کالو د عبادت ثواب وشي بهرحال د سنتو نه علاوه 6 رکاته بهتر دي او که د چا شوق لږ زیاتو نو 6 رکاته نفل مونځ دې ته هم اوابین وی په جنت کې به وله الله محل جوړ کړي څوک چې 6 رکاته د ماښام نه رستو کړي نو دا نفل منځونه دي او دې سره بنده الله ته نږدې کېږي ورپسې د شپې که چاله الله توفیق ورکړي وي نو په شپه کې نفل مونځ دا تهجد دی تهجد بې خوابۍ ته وایي نو بنده ځان بې خوابه کي او مانځه ته ودرېږي نو که داسې نیمه شپه کې وي خو ډېره بهتره ده او که یو بنده ناراست دی چې یاره شپه کې خو نشم پاڅېدی زه چې نشي پاڅېدی نو چې ماسخوتن فرض مونځ دې پوره وکړو نو دغه وخت کې مونځ وکړه نو دا دې هم په تهجد کې حسابېږي خو شپه کې بهتر دی که ډېر نشي نو 2 رکاته وکړه او تهجد 2 رکاته 4 رکاته 6 رکاته 8 رکاته اکثر پیغمبر علیہ السلام 8 رکاته تهجد کړي دي دین علاوه صلات تسبیح منځ دی او صلات تسبیح پیغمبر علیہ السلام خپل تر عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته طریقه ښوولې وه او په دې منځ باندې زاړه ګناهونه معاف کیږي نوې معاف کیږي پټم معاف کیږي ښکارم معاف کیږي واړم پې معاف کیږي او غټم پې معاف کیږي مخکې رستو لوی واړه قصدن
سهون لس قسم گناهونه په دې باندې الله معاف کوي په دې صلات تسبیح باندې. او بیا پیغمبر علیه السلام ترته ویل وی دا مونځ هره ورځ کوه، صلات تسبیح هره ورځ کوه. که هره ورځ نه وي نو هفته کې یو ورځ وکړه، که هفته کې نه نو میاشت کې یو ځل وکړه، که میاشت کې نه نو کال کې یو ځل وکړه، او که کال کې هم نه نو په ټول عمر کې خو یو ځل وکړه. نو صلات تسبیح عمر کې یو ځل کول پکار دي کم از کم. اوس د دې طریقه دا ده چې 4 رکعاته نفل نیت وتړه او سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې ووایا. نو 15 کرته ووایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغمروه او کو پسې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم نو هم بهتره ده. نو 15 کرته دا تسبیح ووایا. نو بیا اعوذ بالله، بسم الله، الحمد، ورپسې کم صورت چې د خوښې غوایا. تعین نشته چې فلانی صورت ووایه، چې کم د خوښې. نو الحمد او صورت ورپسې 10 کرته تسبیح ووایا. بیا رکوع له لاړ شه. په رکوع کې سبحان ربی العظیم ووایا او د هغې نه وروسته 10 کرته سبحان الله والحمد لله تسبیح ووایا رکوع کې. او د رکوع نه پس سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو بیا 10 کرته ووایا. نو بیا لومبنۍ سجدې له لاړ شه. نو سجده کې سبحان ربی الاعلی نه پس 10 کرته ووایا. نو دا سجدې نه پورته شه کښېنه نو 10 کرته ووایا. نو په دویمه سجده کې بیا 10 کرته ووایا. دا 75 شو. 15 کرته په یو رکعت کې وشو. نو بیا دویم رکعت کې هم دقسې 75، دریم کې څلورم کې. نو په 4 رکعته کې 300 کرته دا ویلی شو. که یو ځای کې خطا شوې د نه پاتې شو نو ورپسې بل رکن کې د 100 په ځای 100 ووایه او 300 پوره کا. نو دا صلات تسبیح یو بهترین مونځ دی. صلات تسبیح دا غټ مونځ دی او دې کې ورکوټه صلات تسبیح کمزوري خلکو د پاره هم شته چې دا ډېرو درېدی نشي او ډېر سبقونه نشي ویلی. نو داسې بنده لپاره صلات تسبیح صغرا ورکوټه صلات تسبیح هغه دا چې ساده 2 رکعاته نفل وکړه، 2 کې 4 کې او پدې کې 10 کرته سبحان الله، 10 کرته الحمدلله او 10 کرته الله اکبر. دا آسان دی. زم پکې تعین نه دی کړی چې کوم ځای کې په مانځه کې وزا التحیاتو کې ووایه عبده ورسوله پورې دی وی. نو دغه ځای کې 10 کرته سبحان الله الحمدلله الله اکبر 10 کرته ووایه. دا هم صلات تسبیح دی او چې کومه دعا پې کې نو هغه دعا به دې قبلیږي. حاجتونه پکې د الله نه به وغواړې د مانځه نه پسه. سړي ټوله میاشت مونځ کوي او زنانه ټوله میاشت مونځ نشي کولی، نیمګړی میاشت مونځ کوي. نو د دې فرض منځونو د دې نفلو دا ثوابونه دا خو ټول دې سړو وګټله او دا زنانه د دې ټول ثواب نه محروم، نیمګړی ثواب. نو د زنانه دا نیمګړتیا دا هم پوره کیدی شي.
چې د کمې زنانه عذر شروع شو او مونځ نشي کولی، نو چې کله د مانځه ټیم راغی نو دا به مانځه ته ځان تیار کړي، لکه عام طور باندې اودس چې ردم به کو دقسې به ځان تیار کړي او په مصلی او په جانماز به کینی او ذکر به کوي. د قرآن شریف تلاوت په منع دی، دا به نه کوي، نور درود شریف استغفار وغیره وظیفې دی کوي. دومره وخت د ذکر وکړي څومره چې په مانځه وخت تېرو، 15 منټه 10 منټه چې باقاعده روزانه به مونځ کو، نو څونه وخت یې په مانځه تېرو دومره وخت دی دا په دې خپله مسله په ذکر کې تېره کړي، داسې دی لکه دې فرض مونځه کو پوره ثواب یې وشو. نو زنانه هم محرومه نه دي د ثوابونو نه، څنګه چې سړي پوره میاشت ثواب ګټي نو دقسې زنانه هم پوره میاشت ثواب ګټلی شي. نو د فرض منځونو خیال ساتل پکار د اهتمام او د دې نفلو او د سنتو وسره هم. نو امید د انشاء الله چې هر بنده په دې طریقه دا منځونه شروع کړي نو دنه به الله یو ولی الله جوړ کړي، د الله په دوستانو کې بشمار شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.